کله کله خلک داغونه ږدي خپه باندې، حالانکه مسله خو دلته نشته، مسله ملا کې ده. جی قدرمنو کتونکو د فزیوتراپیست ډاکټر امجد سره د انساني وجود د دردونو په ورزش علاج کولو اولنۍ حصه چې کوم تاسو کتلی و او کم نه کتلی، نو زما په دې یوټیوب چینل باندې، نو زما اسرار خبريال په دې یوټیوب چینل موجود ده. اوس به مونږه پروګرام په دې برخه کې د فزیوتراپیست ډاکټر امجد سره د مړې یعنی گردن نواخله تر د خپو پورې چې څومره جوړونه دي ملا ده د هغه دردونو د علاج په حواله باندې خبره کوو. تمه لرم چې تاسو به د اول نه تر اخره پورې وګورئ او فایده به واخلئ. اوس به موږ وجود لرا شو زیاتره خلک چې کوم دغه هغه د سټ د دردونه فریاد کوي چې زما سټ درد کوي او هغه نه بیا د الله سو دا ګوته می چې کوم دنه مې دغه شو دغه څه خلک بیا چې کوم دنه زیاتره ډېر مشکل غني هم او خلک یریږي هم چې د دې لپاره کپر کزا پریشن کوم نه خو ډېر لوی مطلب ته جوړ شي. په فیزیو کې تاسو دې دی علاج ته کوم نظر باندې ګورئ؟ مونږه بیسیکلی مونږ چې کم پیشنټ ګورو کم چې فرام د لاست 10 ایئر یعنی لاسو کال نه کم مریضانو ډیټا مونږه غشتره خاص کر کې پی کې مونږ ته زیاتره خلک 60% خلک چې دی هغه د ملا دردونو د وجې نه راځي، یعنی هغه خلک چې هغه ته د ملا درد دی. بیا ملا درد مونږه دوه درې شیزونو کې تقسیم کړی دی. یو لوکل ملا باندې درد دی یعنی صرف د ملا ډوکې چې کم دی کم ځای کې چې مونږه بیلټ یا پرتواخ تړو شاته ملا کې پاغه باندې درد دی. دویم دا چې خپو ته درد راځي، دریم دا چې خپو ته درد راځي او کمزوري کیږي. نو دا ټولې خبرې چې دی دا د مریض کتونه پس مونږ ګورو چې دا توسه کول پکار دي. نو په هر سټیج کې چې کم مریض مونږ ته راځي لکه مونږ ته ماته درې مریضان نه، یو مریض دا چې صرف ملای درد دی، دویم دا چې ته بخپه کې موسه درد دی یعنی ارکونسا ټایپ درد دی، دریم دی چې د ملا کې درد کم دی خو د خپې کمزوري کی. نو د درې مانو شیزونو د لپاره بیل بیل ایکسرسایز دی، بیل بیل موډیلیټي یوز کیږي او بیل دغه کم چې مونږه شارټ ټرم لانګ ټرم ګول وای هغه بیل بیل دي. بدقسمتۍ نه دا چې مونږه یوټیوب ګوګل وغیرہ کې سب ملا درد ورکو ناغه مونږ ته بشمار ایکسرسایز وخی ناغه چې بیا مریض خپل قرباني وکي ناغه نور خراب شي. دویم چې موږ سره ډېر غټه مسله راځي د زنګرانو درد دی. زنګرانو درد په ټوله دنیا کې یو چیلنجینګ مطلب یو بیماری ورته ویل شي چې دا یو ډېر کامن دی او روان وخت کې دا نورم سیوا کیږي. دغه وجه دا ده چې اوبیسټي سیوا کیږي یعنی غټواله سیوا کیږي زموږ په معاشره سوسایټي کې. او دویم دا چې هغه فزیکل ایگزرشن ډیر زیات نشته. نو چې کله فزیکل ایگزرشن نه نستا باډي فزیکل ایگزرشن دا چې پیدل ګرځیدل سخت مطلب زیاتره موږ دا چې یو سړی د اوس گاډي کې ګرځي او بل کس ته پیدل ګرځي. نو کوم کس چې پیدل ګرځي داغه وجود بس مضبوطی بنسبت داغه کس چې هغه ټول ورځ ایسی تناستي او د گاډي کې زی او گاډي کې راځي. نو دوه د وجود اډو کې چې کم دی یا د مسل چې دی دوه کې ډیر زیات ډیفرنس دی یعنی ډیر زیات یو بل نه مختلف دي. نو روان وخت کې هم د جوړونو بیماری د ډیر زیات په تیزی سره روانه دوه وجې ماتستوي چې یو غټواله دی، دویم دا چې ګرځیدل نشته، خوراکونه هم داسې دي، وټامین ډي او کیلشیم دا ټول نه غټ سیزونه دي چې دا ستا وجود ته طاقت ورکوي، ستا ډوکو ته ستا مسل ته. دریم چې هغه زموږ سره بیا څنګه تاسو وي د نیک یا د سټ درد دی چې کوم تمغه سروایکل پین وایو. نو د ملا درد چې دی دا 70-80% خشي. زنګنانو درد انیشلی کتا په شروع کې د خیال وساتو او تا احتیاطي تدابیر اپناو کړل نو خدا ډیر ښه رزلټ ورکوي ایز ا فیزیو ایکسرسایز سره. خو کله دا یو ایڈوانس سټیج ته راشي نو بیا غي سرجری ډیر ضروري به ارتوپیډک سرجن ګوري چې رسپیس څومره دی دا پین څنګه دی د عمر څومره دی. نو بیا نوې طریقې راغلي چې خلک پکې جوائنټ ریپلیسمنټ کوي نو ډیر ښه رزلټ دی. سټ درد یو واحد داسې چیز دی چې کله په لاس کې کمزورتیا نه سٹارټ شوي نو موږ دا خپل مطلب هغه ریسرچ ورته ویل شي یا ابزرویشن سټډي چې کومه کړی دا نو 95% د سټ درد والا مریضان چې دي هغه فیزیو سره ټیک شي یا ټایم سره ټیک شي. دویم ډیره یو ضروری خبره ده چې په زنانو کې خاص کر پریګننسي کې یا پریګننسي نه بعد دی په لاس کې یو دواله راځي نو د ټول ګوري سټ سره چې زما سټ کې رګ باندې هغه مستل ته په موته کارپل ټنل ور دا ډیر ضروری دي. نو دا ایکسکلود کول دي چې ستا لاس ودکیږي سو جن ودکیږي یا سټ ته وجنه خونه ودکیږي یا لته لوکل نرو کې څه کمپریشن هونیشته. نو سټ درد خو ډیر زیات خخشي فیزیو سره. دریم نمبر چې کوم ضروری خبر دا غد ملا درد دی. ملا درد فیزیو سره کافی حد سره مریض خکېږي
خدا سي مریضان چې هغه موږ وګورو چې هغه ته لاندې خپو کې کمزورتیا راغلي ده تشو میتیازو ډکه میتیازو مسله ورته جوړه شوې ده یا درد دومره سیواله چې 3 میاشتې تېرې شي او مریض ګرځېدی بالکل نشي نو بیا موږ وایو چې ته سرجري طرف ته لاړ شه د سرجري چې ښه سرجن نه ته کنسلټیشن واخلې نو ډېر سکسسفل ریټ دی د سرجري کامیابۍ ډېر زیات چانس دی خو که ته داسې په ډېر ان پروفیشنل داسې خلکو باندې سرجري وکړي چې د هغه ایکسپیرینس هم نه نوي کسانی او سنټر هم ښه نه وي نو بیا کمپلیکیشن څنګه تاسو مخکې خبره وکړه نو خو د سرجري مونږ هغه حالت کې کوو چې کله یو خاص مونږ ته ریډ فلیګ وایو چې په مریض کې ظاهر شي یعنې هغه نښې چې کوم مونږ ته پته لګي چې دا سرجري ضروري چې هغه کې مونږ SLR خپه ګورو چې د خپه څنګه نه کمزوري ده که نه لاندې د خپه اوده کېږي که نه دویم تشو میتیازو څنګه دي دریم د وخت څومره تېر شوی دی د باندې نو دا ضروري خبرې دي ملا کې د مهرو زیات تر خلک چې کوم دغه کې د ملا په درد کې چې زما مهرې نهستی څوک وایي زما 2 نهستی څوک وایي زما 3 نهستی دي الان کې مطلب دا چې کپره دغه مرض سړی معلوموي د دې لپاره ضروري سیس دی چې سړی وکیل که مطلب زیات تر خلک ایکسرې وباسي یا MRI یا دغه زیاتره خلکو لکه دغه څیزونه کړي هم نه او لکه بس د ځانه لګیایي چې ماته دا مطلب ده نو په دغه حواله باندې تاسو وایي او دا ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو نن سبا مسله دا ده چې هغه نیم حکیم خطر ایمان هغه والا کیسه ده یو کس دی هغه ته MRI چې وکړي نو MRI کې هغه رپورټ کې دا ورکړي چې L5S1 ستا ډیسک دی دی چې کله دغه سیز ګوګل له ورکړي نو هغه ته بېشماره څیزونه چې دا خو ستا غوښه ناسته او مختلف څیزونه تا ته ښایي خو دا خبره ضروري پکار ده سړی وپېژني چې نارمل خلکو له لکه اوس ما ته بالکل د ملا درد نشته که زه MRI وکړم نو داسې 80% خلکو کې ډیسک شوی یو ځل خو دته څه سمټم یا څه علامات نه ورکوي نو موږ دې لپاره چې کوم موږ ګورو چې هغه کس چې ملا درد دی ورته ټیک کېږي نو موږ MRI وکړو یا خپې ته درځي هر کوم انسان موږ MRI وکړو MRI سره موږ مریض وګورو اوس MRI ډېره خرابه ده خو مریض ډېر ښه دی دا مریض چې د لپاره ښه مریض دی کله کله مریض ته درد نه کمزورتیا MRI ډېره خرابوي بیا موږ سرجن ته ریفر کوو نو په MRI باندې هر سړی خو یو پوهېږي نه دویم ریپورټونو پسې خلک ګرځي ریپورټونو پسې مطلب هغې ته کتل وغیره دا سرجن دپاره ضروري زموږ خلکو دپاره ضروري نه چې عام خلک دا وګوري اکثر موږ خلک راشي سعودي نه دې ریپورټ راوړي نو ریپورټ خو انسان نه غلطي هم کېدی شي ستا ریپورټ لیکلو کې زما ریپورټ لیکلو کې ازمک اسمان فرق وي کله کله زه مریض وګورم هغه یو شانتي په یو میاشت پس بل شانتي نو په یو میاشت کې هم په ریپورټ کې غلطي راتلی چې مین سیس تاسو MRI فلم دی خو هر کس له موږ MRI نه کوو نه موږ ورته وایو چې تا MRI وکړه هغه کس ته چې کم ته درد شوی شپږو میاشتو نه سیوا شوی یا هغه کس ته چې کم ته لاندې خپې ته درځي او تکلیف دومره ډېر چې دته خوب نشي کولی یا تشو میتیازو کې څنګه مسله کم چاته ما رټ لګ وي دا راغلی بیا موږ وایو چې MRI وکړي خو زیات تر خلکو کې د ملا درد چې دی هغې ته موږ عام د ملا سک وایو یا د پټو مسلې ډېرې زیاتې راځي نو دا اوس به MRI کې نه ښکاري ته ګورې MRI ستا صفه خو مریض ته تکلیف وي MRI کې موږ ګورو چې ډیسک ده که نه په سپاینل کارډ کم نرو بوتي په باندې کمپریشن شته که نه تنګوالی په مهرو کې څومره دی او لیګمنټس موږ وایو دا غټ شوي دی یو څو څیزونه دي چې دا موږ په MRI کې ګورو د مریض دپاره هغه ضروري د مهرو نه چې کوم دی لکه کم ټایپ دردونه چې کوم دی انسان کې لکه دا علامات چې کوم دی څنګه داسې راځي دا اسرار صاحب زموږ 60 نواله لاندې اخري ملا پورې تقریبا 33 مهرې دي بیا دا موږ ډیوایډ کړي په څلور کې 60 دی ولو منځ والا دی بیا لاندې ملا ده لاندې ملا کم ته چې موږ لو بیک وایو په دې کې 15 امپورټنټ مهرې دي چې L5 L4 L5 L3 L2 L1 او S1 دي 15 شپږ راځي دینه مختلف رګونه وتی وس رګونو کې ډېر غټ کنفیوژن دی خلک نه پوهیږي دی باندې او دا ګوري د ما د شنه رګونو کې مسله حالانکه دې رګونو کې مسله او دا خلک بیا څه کوي د خپې نه وینه وباسي چا ورته ورته چې ستا خو رګ بند دی ډاکټر ورته په عام الفاظو کې رګ دی بند دی دی به ګرځي حکیمانو بس د رګ نه وینه وبا حالانکه د رګ وینه کې مسله نه دا خو وین دی که دا ته ټول کټم کې دا تا ته اسم نه درکوي دې کې ستا سب وینه را روانه ده او دا مسله ستا وینه کې نه دا نرو کې رګ مونږه نرو ته وایو نو دې کې هم ډېر غټ کنفیوژن دی چې خلک بیا وایي زما رګونه بند دي نو هغه دا شنه رګونه ګوري کله دا لږ په زنانو کې غټ شي په دې لاندې خپو کې نو دې بیا سلو ډاکټرانو چې زما رګونه غټ شوي دا بند شوي دي دا ما وینه نه چلیږي اکثر خلک دا تپوس مونږ کوي کله کله خلک داغونه دي خپه باندې حالانکه مسله خو دلته نشته مسله ملا کې ده حجامې خلک ډېر زیات کوي هغه مسله خپه کې درد چونکې د بره ملا نه رګ راغلی دی
لکه مثال دا بره ټینکی کې اوبه ختمې دي لاندې اوبه نه راځي نو ته به بره ټینکی ګورې که دا لاندې نلکه به ګورې صحیح خبره ته به بره نو بیسک د بیس چې کوم ځای نه راوتی دی رګ دې ځای کې دوه مهرو منځ کې یو ډیسک لګېدی موږ ورته غوښه وایو داسې غوښه نه څنګه چې د دې ته یو جیلي یا موږ وایو چې داسې اوبو او د غوښې کمبینیشن دا پروت دی د کار دا چې د دوه مهرو منځ کې شاک ابزرو کار کوي چې کله موږ ټوپ وو یا کینو پاسون د یو بل سره لګي نه او دې کې واړه واړه رګونه راوتي دي ته موږ نرو وایو دا غوښه کله ناکله د اکسیډنټ سره کله د وزن اوچتولو سره کله اسم کمزورتیا د وجې نه دا غوښه راشي په رګ باندې دا رګ باندې زور راوړي بیا دا موږ ګورو چې دا رګ باندې زور څومره دی 25% دی 50% 75 دی که 100% نو که 75 نه لاندې او ینګ پیشنټ نو 3 میاشتې کې دا واپس فیزیو سره ایکسرسایز سره ټایم سره ټیک شي بیا موږ کله کله ګورو چې مریض چې دی هغه درد نه کمیږي او روان د خپه کمزوريږي بیا موږ دا ریفر کو سرجن ته سرجري دپاره مطلب دا تاسو په ورزش باندې د خلکو علاج کوئ که نه لکه په ورزش باندې په ایکسرسایز باندې دا یو ایویډنس بیس پریکټس دی پاکستان ته ډېر لیټ راغلی دی امریکا استرالیا انګلینډ کې ډېر په ټاپ روان دي او نن سبا کته یو خيار کس ته تاسو کې نو هر سړی دا وایي چې زه ښه شوې چې اپریشن نه بچوي ګولۍ ما کمې وخوړې ځکه چې هر دویم سړی شوګر مریض دی ورسره د بلډ پریشر مریض دی نو 15 شپږ ګولۍ خو دی الریډي خوري تو سره نو دا نه چې ګولۍ څه خراب سیز دی زه خپل ځان سوچ کوم که زه ان کیس بیمار یم نو زه به دا غواړم چې زه اول د اپریشن نه بچ شم داسې هر ډاکټر هم غواړي که بیماري خپله باندې یا د خپل فیملی ممبر یي ما به چې زه فیزیو ساول ټیک شم میډیسن سره ټیک شم که دې نه دی ټیک نه شو بیا ستا سره آپشن شته چې ته بیا سرجري طرف ته لاړ شي نو موږ خو ګورو پیشنټ راځي سیټسفاید مي او دا څه زما څه ایجاد نه دی چې زه یم چې زه دعوه کوم چې دا یو غټ فیلډ دی ټوله دنیا کې خلک چونکې بدقسمتی نه زموږ علاقه کې او بیا خاص کر پښتون بیلټ کې اویرنس کم دی دې وجې نه خلک څوک وایي دا ټکور دی موږ له مریض اکثر موږ نه ما د ټکور خپل یو د دې خپل علاج کې خپل یو رول دی خو بیسک سیس چې هغې ته موږ مینیپولیشن موبلایزیشن وایو هغه یو سکلفل بنده کولی شي عام وس د چا کار نه او ایکسرسایز څنګه چې ما وختي به دې باندې خبره وکړه نو ډېر ښه افیکټ دی خو بشرط دا چې مریض ذهن صفای مریض د وپېژني چې دا سیس سره زه ټیک کېږم چونکې دا ټوله مسله ستا دماغ کې ته یو ځای ته یو ډاکټر له ځې که ته هسې مالته کې لږ ډسهارټ شي یعنې یا خفه شي یا څه شي هغه ته ډېر ښه ټریټمنټ درکړي خو ستا ټیک کېږي نه ځکه ستا ذهن هغه نه مني نو مین سیز زموږ سینټر دماغ کې دی چې درد هلته نه کم شي نو انشاءالله زما پوره امید دی را روان وخت کې 15 کاله پس دا فیلډ چې دا ډېر ښه ترقي وکړي